بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت چې په بریکوټ سیول هسپتال کې موجود یم. تاسو ته په تیر ورځو موږ یو خبر درکړو چې د بریکوټ هسپتال MS دوی ته چې د کرونا وایرس شکایت آیسولیټ شوی دي. نن د خوشحالۍ خبره دا ده چې د بریکوټ هسپتال MS ډاکټر فخر عالم را رسیدو والا دی. هغه چې د کرونا وایرس له شکست ورکو صحتیاب شو او په لږه شیبه کې چې دی هغه به دلته راورسېد. د بریکوټ هسپتال انتظامي چې دی د هغه په اعزاز کې یو پروګرام کړی دی. MS صاحب چې نو دا مسلسل چې دی مبارک شه جی. MS صاحب سال دی. شکر دی مهرباني. ها تاسو په اعزاز کې دونه لوی پروګرام زموږ نه 14 ورځې غایب وای. دا دونه تنهایی د باندې څنګه تیر شو؟ ډیره مننه تاسو د جذبې تاسو د مینې محبت او بیماری خو جدا څه شي چې یاره دا چې هر د بیماری هغه یو داسې دي چې لکه سړی تنګ شي په کور کې او بیا داسې د تنهایي والا نو بس الحمدلله الله تعالی ډېر شکر دی. بیماری په طرف چې DMS ډاکټر اکرام خان په سهال کې دی هغه هم بس لا دی هغه بل یو سورزي هغه بیا ټیسټ کوي یو سورزي بعد او امید دی چې هغه هم خي زموږ نور هم درې ډاکټران نور هم نه جوړ دي. دا راته وایي چې خو بکو خو اتل سورزي تنهایی د خپل بچونه د خپل د سټاف نه لری کېدل آیا دغه ډېر تشویش نه کې بیماری هم ده بیا د دوران استعمال کړي سوال د خوراک شیا میډیسن یو څه استعمال میډیسن خو دې چې پروتوکول دی او هغه چې سدي او سیمټومټیک ټریټمنټ دی زیاتو چې سم مسله هغه شانتي په وخت سره به دوايي نه خوري او ظاهر خبره ده چې تنهایی او سلګي ورځي او خاص کر هسپتال ذمہوریانی نو ټلیفونیکلی او دا زموږ چې کوم نور سټاف ته هغه خو ډیر زیات دغه کړو ډیر زیات کوآپریشن او دا مسلې الحمدلله ټول احساس ته ورته یو ذمہواری کار او موږ سره هم ټلیفونیکلی په کوارډینیشن کې نو شکر دی چې سړي راغټه دغه دی راشي. تاسو به خبر شوی ولې چې تاسو ټلیفون رابطه وا زموږ په هسپتال کې د صورتحال راغلو چې یو ساقب باچا او زموږ لک سټاف روغ او نور زموږ نه افتخار صاحب او ټول چې دی په دغه ټایم کې بیا پړه ستېری دل چې هغه هسپتال خورانه ټول پریوت نو بس دا خو دی ټول سټاف بلکې ساقب سره د DMS صاحب افتخار صاحب ډیر زیات یو غټ ریسپانسیبিলিټي ځکه چې هغه ریګولر مونیټ دغه د سیمپلینګ دی او دا زموږ غون ټیم چې د پټیم کې هغه الریډي درې کسان نه جوړ شو ټیم کې او سزون سر نور مرګري هغه راته هم پریوتل نو زموږ ډیر زیات او ډیر غټ په دې دروازه باندې د دې هسپتال په دې گیټ باندې په ناجوړ حالات کې په ډیر تشویش ټمپریچر کې ډیر په بد حالات کې کوارنټاین شي وای نن صحتیاب شو رالی. تاسو به خبرېږئ چې زموږ په بریکوټ کې د ډیټ ریشو چې دا هم ډیره زیاته لاړه کیسونه چې دی هغه هم بشمار دي که زه دا وایم فګر نشم خو ولې چې خلکو به تشویش تاسو ته اطلاعات دي. موږ بار دا خبره کوله چې یاره آیسولیټ شئ احتیاط وکړئ خو خلکو د اختر خوشحالیانې د هغې شاپینګونه دغه کورون نه وتل ګیدرینګ جمګټې د ماسک استعمال نه آیا نن چې دا څه صورتحال دی نو د MS ډاکټر فخر عالم په کم نظر ګوره دا خو د شروع د ورځې نه تاسو خیال کړئ مونږ چې څنګه دغه شروع شو دا اولي ورځې زموږ هم دغه میسیجز چې یاره دا تاسو لږ ډسټنس شروع کړئ ماسکونه اچوئ نو سبا کې بیا د اختر دغه راغی او روجا په دې اخره کې بیا چې کوم د لاک ډاون لږ دغه شو دغه د وجې نه خلکو هغه دغه لږ ډېر زیات شو د یو بل سره بیماری د هغې د وجې نه هم خبره زیاته شوه. اوس هم داسې کور به نه چې باقي به یو کس دوه پراته نه څوک د یری نه ټسټونه نه کوي څوک په هسپتال نه د یری نه ځي څوک سوی هسپتال متعلق څه عجیبه عجیبه د خلکو انکشافات هسپتال د زوال د زهر ستنې وایي دا ډېر عجیبه عجیبه غونته غلط فهمیانې د خلکو نو د هغې د وجې نه د چونکې یاره مونږ چې کومه خبره به کوله چې یاره سوشل ډسټنس او ماسک او حفاظت او لاسونه صفایي وجود صفایي دا ټول چیزونه چې کوم خبرې مونږ کولې د هغې هم اثرات ورو راوځي او کیسز ورځ په ورځ زیاتېږي او مونږ هم ډېر په های ریسک لکه سره زما د فیملی او زما سره 15 ډاکټران دلته انفیکټډ دي زما سره 4 دي 3 پیرامیډکس زما سره کلاس 4 زموږ چې کوم سپورټینګ سټاف ته هغه انفیکټډ دي نو چې زموږ هسپتال دا حل دی نو چې عام
کوم سوي چې را پاپا سره سي چل شوی دی په سالات کې دی جیل ته تللی دی سب په صدقه کې زما وایف او ماشوم مې هم انفیکټ و هغه هم ما سره یو ځای کوارنټاین او نور هم فیملی یو دوه ممبرز دي نو هغه هم ما ځان سره ساتلي چونکې موږ ټول انفیکټ نو بیا موږ یو ځای ام اس صاحب ګرمي د عزوبه ملګری چې د تاسو په استقبال کې نور هم ولاړ دي خبري وکاو راځي زموږ سره فخر عالم صاحب چې د غرالو د په اعزاز کې چې د بریکو او درناوی ورکو ګیدرینګ شو زموږ سره ډي ام اس افتخار هم موجود دی سره هم په دې حواله باندې خبرې کوو خو چونکې د دې نور نه لږ سایډ ته کېږو نن د نور صورتحال چې دی هغه هم لږ تیز دی نور چې دی ګرمي ده ډېره زیاته دا هغه صورتحال دی چې د بریکوټ دا یوازینی هسپتال د دې ام اس د دې ډي ام اس د دې ټول سټاف چې څومره دي د ډرایور دوی هم چې د افیکټ شوي ول دغه وایرس چې دی د دوی جسم ته دننه داخل شو دوی بیا 18 ورځې چې دی ام اس ډاکټر فخر عالم چې دی هغه کوارنټاین و سره د خپلې فیملی ورسره بچي هم ول کور والی هم ول د کور نور ممبران هم ول دغه رنګې د کوټې اوسیدونکی ډاکټر اکرام چې دی هغه دا وخت چې دی هغه لا هم کوارنټاین دی الله تعالی دې هغه له صحت ورکړي څنګه چې ام اس صاحب وایي چې یاره څه خلک چې دی د ټیسټ نه کولو په غرض باندې یا هسپتال ته د نتلو یا زمونږ د پښتنو انفارمیشن اکثر چې یاره ماته د ډالرو جنگ دی نو دا نه د ډالرو جنگ دی دا یو وبا ده د الله تعالی طرفه عذاب دی او بار موږ تاسو ته د انفارمیشن درکړو چونکې ام اس صاحب خپل کرسۍ ته خپل آفیس ته رسو ولې چې زمونږ نه ناجوړه تلو نن روغ رالو ورسره خپل سټاف هم دی ټول خو موږ ته به لږ ځای که د ام اس خواته میلاو شي چې مختصر خبرې ورسره صرف لاول به خوله خوږو دا چونکې جي زنګ تعلق د میډیا سره دی خو دا موږ ټول فیملی ممبران یو د ام اس صاحب دا غم د بیماري دا ټوله داسې ولګه دا چې په موږ هم د زنګ نه غیب شو او د 18 ورځې تنهایي په موږ باندې ډېره ګرانه وتې وه ولې چې یو افتخار صاحب او ثاقب باچا او د دوی د سټاف یو څو ممبرانو نور چې د ټول رانه کوارنټاین شوي ول تلي ول د ډي ام اس صاحب خو به دا کوالټي منئ که نه جي چې د ګیدرینګ جوړول د اعزاز ورکول د دې هسپتال خپل ملګري چې څونه دي جاوید ثاقب باچا تاسو هم مازغاته کوي لګو چې خوږه خبرې وکړو چونکې د ډي ام اس صاحب د لاس ډېر خواږه دي اکثر زنګ ملګري وایي تو هسپتال ته ډېر ځې ستا به هم ډېر بلئ خو الله دې خیر کړي ولې چې هیلث سټاف چې دی دا یوازې نشو پرېښودی د دوی سترګې چې دي هغه میډیا ته دي ولې چې انفارمیشن خورولي زه به د ام اس صاحب سره صرف یو دوه خبرې کوم بیا راځم ډي ام اس له د هغه سره خبرې کوم ام اس صاحب دا ستاسو کرسۍ وه جي دې دفتر نه تاسو بیمار تللي وئ روغ رالی او ستاسو دپاره چې څونه دواګانې شوي یا مونږ پوسټونه کم ورکړي مسافرو خلکو چې دی په بهر دنیا کې هم تاسو ته سپیشل دواګانې کړي ستاسو فیملی ممبران هم کړي خلکو ته به څه وایي زه ډېر زیات مشکور یم او ما ته چې څونه ټلیفونونه شوي دي یا څونه ختمونه شوي څونه دعاګانې نو لکه د دې ما ته احساس دی او هم د دغې دعاګانو برکت دی او دغه دعاګانو اثرات دي دغې ختمونو اثرات دي د دې خلکو مینه ده د دې زموږ چې څونه سوسایټي ده تحصیل بریکوټ د عوامو د هغو ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی وخت په وخت ما ته ټلیفون هم کړی دی او زه یاد کړی یم ما لپاره سپیشل دعاګانې کړي دي ملګرو ډېر زیات شکرګزار یم د دې نه مخکې چې تاسو ته لږ شکایت وشو بیا تاسو چې دی ډېر زر دغه شوی بیا دا دوباره چې ستاسو طبیعت ډېر زیات خراب شوی له اولنی تکلیف درته څه دا خو بس د اختر په دویمه ورځ باندې مې ناڅاپي طبیعت خراب شو ټمپریچر او تب او سر درد او داسې ځینې مزونه او بیا مې په سبا له ټسټونه وکړل خو د اختر و د اختر په سبا بلکې موږ د اختر په ورځ باندې هم د اختر په دویمه ورځ هم موږ خپل ډیوټۍ ته راغلو او سیمپلینګ هم کړو د خلکو سامپلز وغیره در سره هم کړو بس بیا طبیعت خراب شو بیا سبا سهار هسپتال ته لاړم ټسټونه مې وکړل بیا خو د هغې خپل یو دغه د مسلسل تبه وجود دردونه کمزوري خېټه خرابېدل او دا غټ غټ علامات یې پکې خو بس د الله تعالی فضل ده چې په دې کې د بعضې د نمونیا سابندي
او دغه سيزونه مزونه په الحمدلله ډیر نو ټوخه مخه ور سره اوس ورځي په سینې وینه خراب شو. دا ته وایي چې اخیرانه کوېسچن نه کوم دا وبا د کرونا وایرس د موجوده چې کوم صورتحال ده د باندې په خپل تیر شو به حیثیت ام اس ډاکټر زمونږ چې په سکرین کم کتون کې دي څوک چې وای مذاق ته څوک چې د ډالرو جنگ دی څوک چې وای یاره د الله تعالی دی عذاب ته چې د غوي د مذاق په نظر ګوري تاسو سوای په خپل سمره ګران او سونه تکلیفو یره جی لکه ګوره بیماری غپ نه غنل وکړ هر بیماری چې ده نه زمونږ وسوم په صوبه کې زما سونه خیال چې یاره د هزار نه هم زیات ډاکټران انفیکټډ دي بالکل د سی پیرامیډکس دي سپورټینګ سټاف ته نرسز دي ډیر زیات لکه دا ګوره غپ نه غنل وکړ د ټول نه زیات په گئی دي تاسو به کتلی هو زموږ ډاکټران په کوم وفات شو نو آیا دا څنګه مطلب لکه غپ ته چې ډاکټران په خپل سرک دي او ډاکټران په ټول ناول ټول نه زیات خراب دي دا غوي فیملی زما په خپل فیملی غونډه بدی کې انفیکټ وسوم لا دا غو ټیسټونه مال نه لري او دا فیملی په ستا وړه په خو کې دی وړه ظاهره خبره د مخ په دغه یریدو د کې نه دا فیملی خو چې دا په چار دیواري کې او جا نو مطلب دا چې د ملک حالت دا سیده چې یو ډاکټر خو بیا دغه نشي په هغه اکرام صاحب د لپاره باخیرنه دوا غواړو خو ډي ام اس افتخار صاحب لرازم په دې ځکه زو درېګر سره جی د چون کې لګ دنګ د زمانه بیا ما ته خلک وای یار دا ډاکټر صاحب د ډېر دنګ کاری افتخار زموږ ډېر خوږ ملګری د هسپتال ټوله ډانچه مینټین ساتل ټول بوج بیا د دوی په وګوراتل افتخار صاحب ام اس صاحب چې زموږ نه ډېر په ناجوړه حالات کې تل الله تعالی را لروغ راوستو اکرام صاحب پروت ته د لپاره به دوا هم غواړو دا راته وایي چې مونږ خو د خپل ذمہواری چې د تر سره کړو مونږ پبلک ته چې د ټایم په ټایم هر شپه مونږ خپل 2 غنټې 3 غنټې د ډیوټۍ نه علاوه چې دا په ډیوټۍ کې نو شامل نه تاسو ته د برنه اطلاعات چې تاسو د انفارمیشن خبره کوي خو به حیثیت مسلمان به حیثیت د علاقې شهري مونږ انفارمیشن خبره کړی چې په عمل نه کړی په دې ټول صورتحال د ټول موجوده صورتحال ته په کم نظر وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو د الله لاک لاک شکر دی چې زموږ ټیم ممبرز چې دی هغه ریکوري طرف ته روان دي او په خیر خیرت سره ام اس صاحب خپل کرسي ته واپس راغی چونکه دی پازیټیو رالل موږ سره احتیاطاً کوارنټاین ولو خو موږ ته سمټم نو بیا چې زموږ کله ټیسټ نیگیټیو رالل نو ټول ذمہ داریان موږ سنبال کړي او عوام الناس په زوسو وې مدا خو مونږ په خپل پروګرام کې چې کله لاک ډاون کې نرمي رااله تاسو مانه کوېسچن کړو مې د اختر نه پس هفته کې بیا ګورو چې سپوزیشن د پریکټیکلی بعضی خبرې چې هغه بیا په خبرو نه کېږي نو پریکټیکلی هغه ته هغه د خصوصم زمونږ بدبختی دا چې زموږ قوم پریکټیکل نه مني چې دا بیماری شته سو کوئی ایون زو کوارنټاین مړه بس تاسو ستړي شوی دمه بکوي څوک سوي پیسو د پاره یا د پیسو د پاره خو تاسو نن سبا په چاپرچل کې وګورئ چې څومره جنازې اوچتيږي بالکل څومره تاسو دغه جنازو له هر څومره باندې ور کوي چې دا په زړه اٹیک شو دا فالجو دا د شوګر دا د بلډ پريشر مریضو خو تاسو چې اند ریزلټ ګورئ هم د دې سره لینک کیږي بل خبره دا ده چې تشویشناک حالت کله جوړ شو چې ام اس پر وته زونګ سرجن سره نور سټاف پر وته دا سه سچويشن مالي دو چې بریکوټ هسپتال ته ما ام اس ته وی چې فائنلی ک یو نیم کس بل لما بل ټیسټ وکړو پازیټیو راغی نو زه به لاکوم زموږ لپاره ډیر چیلنجینګ دا ځکه چې زموږ سره د هفته و ورځې دي 24 غنټه شفت چلول دي ما سره ډاکټر نه پوره کېدل خو زه بیا د خپل ټول سټاف ډاکټرانو شکریا ادا کوم چې هغه پکې ډبل شفټون تر واوړېدل هغه باندې سینیئر ډاکټرز چې هغه ته هم ورکینګ اور زیات کړل هغه چې دا سیستم ونه درېږي کولپس کله چې ټیسټ رالو نو د شپې تاسو ماته اطلاع راکړه چې هر زما نیگیټیو دی نو بیا دا غینه بعد چې د صورتحال ستا نو بیا مونږ بیا خپل ملاتړ دلته کړی دی او خپل ډیوټي دغه کړی بیا ته زوم رالل زه به د دې ځنه سحر راتلم هر مازګر نو وخت پورې ټول کار چې کوم د ام اس دغه سره په ټلیفون باندې به زولین کوم چې داسې موکړه دا مې وکړه ټوټل ریپورت به مې سبمټ کړو بیا به عزت لالم او ام اس ته بیماری کوم نه پرې خو در واتس اپ ټلیفون کال رابطه ټول رابطه موجود و او ام اس په کوارنټاین کې هم هسپتال چلولې د دې عوام الناس ته بهتري لپاره خو الله دې ته هدایت وکړي او مونږ د الله تعالی شکر پدې ادا کوو چې بس دا وبا هغه مردت سونه کړل یا به زموږ د ایمونټي مسلې یا به زموږ نور ساده دی
فیسبوک باندې چا لیکلي چاینا هر شی پاکستان ته 2 نمبر را لګي چې کېدای شي دا وایرس 2 نمبر را لګي کنه نو دا ټایم واز 70 to 80% پاپولیشن چې دنو هغه انفیکټډ دي کنه نو رینډم سکرینینګ چرته مونږ وکړو مونږ بیا تاسو ته پبلش کو چې څنګه ډیټا حالات بخرابي مننه کورم آباد ثاقب باچا را سره د شپې په 3 بجې زما په میسنجر باندې د ثاقب باچا تصویر او د کال رالو او ډیر پریشان او ولې چې ام اس ته هم کوارنټاین او سره ډي ام اس چې د هم کوارنټاین او د هسپتال صورتحال ثاقب باچا ام اس اف خورالو الله تعالی رحم وکړو او اکرام صاحب دی الله تعالی سیات ورکړي ور سره نور چې زمونږ د محلو کم خلک دی الله تعالی دی هغه لم سیات ورکړي څوک چې وفات شي هغه دی الله وبخي درته وای دغه ټایم د پړه سا ډوبي و د ماته چې دی پون رالو کنه س ټینشن اغسته وي س صورتحال ډیر غبراوي. السلام علیکم تاسو ډیره مهرباني چې تاسو بار راځي او موږ ته کوریج راکوي او موږ ډیر زیات انتهایی پریشان او زګه چې موږ چې کوم د ټیم ایسوا او هغه چې کوم مشر نو هغه زموږ نه کوارنټاین شو نو ټول لوډ په ډي ام اس او په ما باندې پری وته اکرام ډي ام اس برانه هم پازیټیو راغلو نو ټینشن هم د کار ټینشن او اډمنسټریشن هم داسې پاتې شو او مونږ ډیر زیات یوازې پاتې شو نو کار به ډیر زیات او خامخا یو خو مونږ ملګری هم یو او بل طرف ته مشر هم او هغه کمبوج چې دی هغه خو د بخبل سر وړي خو هغه بوج چې دی هغه مونږ ته پریوتو نو خامخا ټینشن نو خو مننه ثاقب باچا تاسو چې نورالي صاحب لوی د کم چې د اوسنۍ جنگ دی د وبا د محکمه صحت او د ډاکټرانو په سر ده دا نه د ټوپک جنگ دی دا به محکمه صحت دی ته ودرېږي څنګه پیس کوي دا ټول صورت بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو میډیا ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ بار حوصله افزایی کوي او دویم خبره ده چې الله شکر دې زموږ ام اس اف چې نو ډېر زموږ اکټیو دی دا د وجې نم ته ډېر کمی محسوسه ده نو الحمدلله صحتیاب شو. دریم خبر ده عوام ته دا درخواست چې کم حفاظتي د لاس انځل شو ماسک لګول شو دا خامخا احتیاط ضروری ده ډېر زیات دغه چې را روانه جولای زموږ لپاره ډېره سخت دی. مننه نورالي صاحب مننه چې زموږ نننې پروګرام چې وو هغه د ام اس ډاکټر فخر عالم د صحتیابۍ او هغه دلته هسپتال ته نن لاولنې ورځ و دغه په اعزاز کې یقینا چې زموږ ورور دی د ریکورډ باندې ډېر احسانات دي د دې هسپتال ټوله ډانچا مینټین ساتل او د دې هسپتال د کمانډر په حیثیت باندې چې د کله بیمار شو نو دلته یو تشویش هم د دوی په ټول سټاف کې الله تعالی موږ له روغ راوستو یقینا چې په دې حواله باندې بیا یو مزید تاسو ته د انفارمیشن یو پروګرام درکول چې سخت پبلک ټول پبلک خراب نه دي 80% وسوم زموږ په خبرو زموږ په پریس ریلیز باندې چې د یقین کوي او د خپل صحت خیال ساتي او زه به یو خبر وکم چې د چا د خپل ژوند سره سره مینه نه هغه مسله جوړي د ډاکټر اکرام د ډي ام اس لپاره به دوا غواړو افتخار صاحب ته چې دلته راشي او ټول ودرېږو دغه په اعلان دوا وکړو تاسو څه خبره کوله چې دوا نه مخکې زه یو خبره کوم ډیر خلک دا بیماری پټي ډیر وسم په کورونو کې پراته دي سو کوئی دا خاصه موسمي ته بد سوک دالي او زمون چې کوم مسافر رونه دي زه غوله دا پیغام ورکوم چې هغه دا بیماری پټه کړی دا هغه ته ډیر مشکلات دي ځکه څوک په ډیرو کې وفات شوی دي څوک ته بیا د سفاري یا د هسپتال کدا معمولی ته په وړمبۍ کې منیش یا نمونیا تلاړ نشي نو هم دغه کې دي شي یا کاغذ نمونیا سویر شي هغه ته باندې زما خپل کزنو دوبۍ کې ماته په واتس اپ د مسلمان ډایرک هسپتال ته لاشه 14 دن په هسپتال کې دغه خدمت شوی دي او خپه عزت سره چټي شوی دالته دا فارل چې داستنی وحیداس دلته دا فواد تاسو په دې سکرین په وساتت سره زو خلکو ته داوي چې پلیز چې تاسو معمولی بیماری ډاکټر ته ځانو خای ډاکټر لور شي تاسو به علاج معالجه د دې چې بیا روسته خبره سویر شي او بیا زمونږ نوم نه منیج کیږي نو په دې کې په بیماری کې څه شرم خو نشته دوا وکړو چې د اکرام د لپاره خصوصي د خپل علاقې کم کسان چې وفات شوي د هغوی لپاره هم سپیشل دوا غواړي انتخاب سره بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم یا الله یا رحمان الرحیم یا الله ته موږ باندې دا وبا چې دا ختم کړي یا الله په خپل قدرت باندې د دې ملک نه د ټول عالم اسلام نه د ټول دنیا نه دا وبا ختم کړي دا وبا چې دستا یو ازمیخت یو امتحان دی پروردګار په موږ باندې هغه امتحان مراولي چې موږ پاږي کې
برداشت نشو لرلی هغه امتحان کې کامیابېدی نه شو پروردګاره ته په خپل قدرت دا وبا زموږ نه اوچته کړي یا الله په دې وبا سره چې کم بیماران مخ دي هغو له شفا ورکړي یا الله چې کم وفات شوي هغو له مغفرت نصیب کړي د هغو له واحقینو له صبر ورکړي یا الله ته په موږ باندې خپل رحم وکړي یا الله ته زموږ نه رضا شي یا الله که دا زموږ امتحان وي ته زموږ نه رضا شي پروردګار د امتحان په موږ باندې ختم کړي یا الله دا امتحان په موږ باندې ختم کړي موږ معاف کړي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين مننه جی درنګ جهان مننه مرګ